زما عزتمندو هغه څه شو چې د هغې په وجه الله رب العزت د حضرت لوط علیه السلام ټول قوم بغیر د څو کسانو نه د اسمانه پورې اوچت کو بیا الټه پړ مخې راوغورځول او د پاسې پې د کاڼو باران وکړو هغه څه شو چې د هغې په وجه الله جل جلاله د حضرت نوح علیه السلام ټول قوم بغیر د یو څو کسانو نه ټول په طوفان کې غرق کړل هغه څه شو چې د هغې په وجه الله جل جلاله د حضرت هود علیه السلام په قوم عادیانو باندې سخت تیزه هوا مسلط کړه ټول قوم په ځمکه باندې ویشته راویشته دې سره تباه کړو هغه څه شو چې د هغې په وجه حضرت صالح علیه السلام په قوم سمودیانو باندې حضرت جبریل علیه السلام د الله په حکم یو تیزه چغه ووهله چې د هغې په وجه د ټولو زړونه وچودل او هغه ځای په ځای ټول هلاک شو هغه څه شو چې د هغې په وجه حضرت شعیب علیه السلام په قوم باندې د اوریځې نه اور راورېده او ټول تباه شو قدرمنو هغه شی هغه د الله نافرماني کول او ګناهونه کول چې کله هم یو قوم د الله نافرماني کوي د خپل وخت د پیغمبر خبره نه ده منلې نو الله رب العزت هغه قوم تباه کړی دی او د ټولو نه غټه ګناه د ټولو نه غټه ګمراهي هغه دا ده چې یو سړی ګناه کې اخته وي ګناه کوي خو د ده سره دا احساس هم نه وي چې زه ګناه کوم بلکې ده ته دا ګناه د سره اړو ګناه معلومیږي نه نو دا بیا ډېره د خطرې خبره ده په دې سره په انسان باندې د الله تعالی قهر او غضب نازلیږي او داسې کس ته الله رب العزت د توبې توفیق هم نه ورکوي البته که یو کس ګناه کوي خو د ده سره د ګناه احساس هم شته چې زه د الله نافرماني کوم په خپل زړه کې ورباندې پښیمانه دی نو امید شته چې داسې کس ته الله رب العزت د توبې توفیق هم ورکړي